ګرانو کتونکو دې ټایم کې ګورګورۍ چوک کې یم وږی شوی یم زړه مې غواړي چې روټۍ وخورم بهرحال یخنۍ ده وږی یم نو په یخنۍ کې خو یا کباب یا میان یا سوپ مزه کوي دلته کې ګورګورۍ چوک کې د علي خوان کباب دکان دی راځئ په تاسو باندې هلته کې ګورم چې کباب د څه نه جوړېږي ولې مشهور دی خلک ولې دلته ډېر راځي هغه کباب به هم وخورو د خلکو سره خبرې اترې هم وکړو راځئ موږ سره اوسئ دغه علي خوان دکان ته ورځو دا د علي خوان هوټل اینډ سپیشل چتلی کباب دکان دی ګورګورۍ چوک کې دې ته ورځو دې سره خبرې اترې کوو د علي خوان سپیشل چپلی کباب دکان کې موجود یم د هغې چې کوم کارګر دي هغه لګیا دي خپل کار کې د هغې سبا خبرې اترې هم کوو د هغې سره سره چې دلته کوم ګاهک دی د هغې نه به هم تپوس کوو چې د دوی د کبابو سپیشلیټي څه ده چې دلته کې دومره رش دی شاته تاسو کتی شئ چې بالکل په کرسو باندې د ناستې ځای نشته دی تپوس به هم کوو د هغې نه خبرې اترې هم کوو ملګرو موږ سره وکړو دا راته ووایئ ستاسو د کبابو سپیشلیټي څه ده تاسو پکې څه استعمالوئ چې زیات خلک دلته راشي قیمه پکې زیاته استعمالوئ نور مثال یې دا پخوئ په څه کې پټلو کې په غوړو کې دا څومره وخت نه دا کاروبار تاسو کوئ په دې کبابو کې نور تاسو څه استعمالوئ انډي نلۍ وغیره تاسو ګرانو کباب چې دلته کې کم دغه کېږي د هغې حوالې سره د دې چې کم پخلي والا دي د هغې وینا دا ده چې دلته کې په دې کې موږ په تیلو کې پخو نلۍ استعمالو انډه استعمالو مختلف ښې مسالې استعمالو ریټ چې دی نو دا وایي زموږ ارزان دی خو څه سپیشل دی په دې وجه باندې خلک چې دی نو هغه دلته کې راځي کباب چې دی نو هغې زیات تعداد کې دلته کې خلک خوښوي دلته کې څه کسان دي چې هغې کباب خوري د هغې په خوراک کې هغې مصروفه دي د هغې سره هم خبرې اترې کوو بایجانه ته ولې خفه ناستې لوګېری چاچا تاسو کباب وخوړله خواږه و مزیدار و مخکې چېرته راغلی دلته که نه دا ولنی ځل دی خوښ هم شو ګرانو کتونکو دلته کې د علي خوان هوټل اینډ سپیشل چپلی کباب چې کوم مالک دی طاهر خان له د هغې څه خبرې اترې کوو طاهر خان له تا ته په کورج کې په راتګ باندې خوش آمدید وایو په خیر رالی دا راته ووایي چې ستاسو دې هوټل کې ماشاءالله په مخه باندې په کبابو باندې ګڼئ د هغې وجه څه ده لکه تاسو څه استعمالوئ په کبابو کې الحمدلله زموږ کوشش دا چې صداقت وي پیور استعمالو پاک استعمالو او نور نظر باندې موږ خپل سیسټم استعمالو پیاز ټماټر سره د پیور راځي دا هغه خلک خوښوي دا تاسو په ډلو کې پخوئ په غوړو کې پخوئ په تیلو کې پخوئ په څه کې پخوئ زیات زموږ خپل چربي نه موږ تیل استعمالو تیل استعمالوئ نور په دا کومې مثالې چې دي په دې کې کم کم شیزونه تاسو استعمالوئ په کبابو کې هغه مثالې خو زموږ د خلکو ته ورکړه فاصله پیژندل خو مثال موږ پیور جوړو چې مثلا تور په 300 روپۍ کیلو زموږ مثالات 300 کیلو خرڅراو دا راته ووایي چې دلته کومه ګاهک راځي نو د ریټ حوالې سره ستاسو سره خو چیړ چاړ نه کوي الحمدلله یو نیم کټ داسې راځي خو زموږ سره څوک چیړ نه کوي 9 روپۍ زیات دی خصوص خفه کوي دغسې ډېره مننه دا و د دې هوټل مالک طاهر خان له چې د هغې سره موږ خبرې اترې وکړې اوس د هغې خبرې دلته چې کم ګاهک دی د هغې نه تپوس کوو چې حقیقت پکې څومره دی راځئ موږ سره ډېر مننه السلام علیکم مختلف زغونونه ملګري چې دي هغه راغلي دلته کباب خوري د دې کباب سپیشلیټي څه ده السلام علیکم جی ستاسو نوم سره شیر حیات وکیل صاحب دا راته ووایئ مخکې دلته راغلی که پس چانس هم دی مخکې راغلی بار بار راځي یار دا کباب تاسو ولې خوښوئ چې بار بار دلته راځئ دا کباب دی
څنګه د موسم حوالې سره د دې سبا والے سره اوس کو جمع دی دینه غاڼه ډیر زیات راشته زلاړم ولا خو دې خو مې وکړه د نور کبابونو کې والته دمر راش نشته دلته ډیر زیات راشته دا غي وجه څه کې دی چې لکه تاسو څه محسوسوئ دا خو خپه خاينو به دې پته راته نشته چې خواږه دي نو خواږه دي او د ریټ حوالې سره تاسو مطمئن یې ریټونه بس څنګه عام ریټ دی واغ شان دي ګرانو کتونکو دا یو وکیل صاحب دی چې د اسلامیک لایر موومنټ ذلی صدر هم دی هغه وایي چې دې هوټل ته زه بار راځم د کبابو دپاره یو طرف ته سپیشلیټي ټیک ده بل طرف ته چې دی نو د دې ریټس هم مناسب دي نو هغه وایي چې زه بار راځم نور ګاهک چې دی نو هغوی نه هم تپوسونه کوه السلام علیکم بھائی جانه څنګه کباب دې وخوړله څه پوزیشن دی مزه یې وکړه زوړ اشنا یې بار راځئ د کوم ځای کې نه راځئ تاسو د صدو نه دلته راځئ پیدل یو بله یخني ده بل طرف ته پیدل راځئ دومره سفر بس د کباب خواږه د ډېره مزه به کوي که نه د صفا سیز دی مطلب تیلو کې منځګزار عملی چې ده نو منځګزاره ده دغه وجه هم پکې ده بابا تاسو د کوم ځای کې نه راغلي یې د پینډۍ نه راغلي مخکې دا کباب خوړلی نو څه محسوس یې خواږه دي مزیدار دي که نه ښه دي دلته ځوانان چې دي د هغوی سره مو خبرې کوو یو سوشل میډیا اکټیویسټ یو ملګری دی بخیر علی السلام علیکم زمونږ ګران کتونکو ته د ټول نه مخکې خپل نوم ووایئ زما نوم اکبر حسین دی او سوشل میډیا اکټیویسټ هم یم او د سیاسي پارټۍ سره مې تعلق دی تحصیل پکې کابینټ کې هم یم تحصیل یې هم ده دا راته ووایي چې دلته کې مخکې چېرته کباب خوړل دي که نه په فسټ چانس باندې راغلی بار راځو مخکې یو ځل 2-3 کاله مخکې راغلي وو نو د هغې نه بعد چې موږ ذایقه وکتله نو په دې کې ملګری کې لوړ دیر کې لکه داسې هوټل نشته صفایي هم ښه ده او خلک ترې مطمئن دي بل خاص خبره یې دا ده چې اکثر هوټل کې ولاړ شي په هغه خپل کوالټي مینټین نه شي ساتلی دوی چې کله هم هوټل کې ولاړ کړی نو هغه کوالټي مینټین ساتلی نو د هغې د وجې خلکو هغه اعتماد یې بحال دی تر اوسه پورې د ریټونو حوالې سره ستاسو څه خیال ریټونه هم ښه ریزنیبل دي داسې څه زیاته پکې نشته اوسه پورې چا شکایت نه دی کړی چې دا ریټونه سیوا دي په کوالټي باندې هم دوی د اوسه پورې داسې کمپرومایز نه دی کړی هغه شان مینټین یې ساتلی او ریټونه هم ښه دي ډېره مننه هغه هم شاید چې کباب خوراک نه راغلي بھائی جان ستاسو نوم دی زما نوم محمد ابدال الدین دی د کوم ځای کې د پیټو درې کباب د راغلی که بل څه به خورې کباب مو خوړل دلته کباب دی وخوړل مزیدار و که نه مخکې دې چېرته خوړل دي که به پس روزانه راځئ او دې هوټل ته راځئ وجه څه ده ولې بار دلته راځئ انتظار دی بل چې کوم ډول صفایي ښه ده او خوراک هم ښه ده بل ریټ چې کوم څه کوي کباب او صفایي کوم ریټ 48 روپۍ دی نو د هغې او دوه ریټ کې دومره فرق نشته 50 روپۍ ریټ ورکوي عام چې کوم بازار کې دي نو اډه کې کوي 60-70 روپۍ چلی دلته چې کوم ریټ دی د سرکاري ریټ ته تقریبا نږدې دی ډېره مننه ماشومه ستاسو نوم دی ها عباس ته د کوم ځای کې نه راغلی کباب ښه دي که نه بیا به راځې که نه کور ته به تې وړې که صرف ځان له خورې کور ته به تې وړې ګرانو کتونکو تاسو مختلف چې زمونږ کمه دلته کې د مختلف ځایونو نه راغلي میلمانه دي هغه په دې هوټل کې ناست دي کوشش کوو چې د هغې چې کوم کمنټس دي د هغې چې کوم مشره ستاسو نوم څه دی جاوید اقبال صاحب تاسو د کوم ځای کې د حاجي آباد دی مخکې راغلی دی کبابو لکه پس چت ولې تاسو د دې ځای کې انتخاب کړی دی دا کباب ذایقه دار دی وایي نه انتخاب ذایقه دار دی د دې وجې نه تاسو د دې انتخاب کړی دی ګرانو کتونکو یو طرف ته یخ موسم بل طرف ته د کبابو سپیشلیټي نو یقینا چې ګاهک دلته نه راځي چېرته به راځي د دې دا وینام ده چې د دې کوم سټاف دی هغه منځګزاره هم دی د هغې سره د انتظار هم نه کوي زر دي ته چې کوم سټاف دی هغه چست هم دی د دې ریټونه هم مناسب دي تاسو لیدی شئ چې دلته کې ماشاءالله د دې په دې هوټل کې علي خوان سپیشل کباب چپلی کباب کوم سنټر چې دی ګرګرې تاسو دعوت درکړو رکانې مننه دلته کې یو ملګری هغې نه ما ته پوښتنه کوله هغوی په تام کباب خورم او ډېره مننه د هغې زه شکریا ادا کوم چې هغه خپله باندې کباب وخوړ اوس چېرته روان دي ډېره مننه تھینکس بل
نوجوان دی د هغې سم تاسو میلاوه وو پښتنو چې کوم کلچر دی پکول هم په سر کړی دی کوټ هم اغوستی دی او دلته کې په ګورګورۍ چوک کې چې کوم سپیشل کباب تیاریږي د هغې ته ناست دی ستا نوم څه دی کلي نوم دې څه دی ما عدنان الله نوم اصل دې د خالي په کډم دلته مرګ تر وړل په دې کبابو پسې دې کډه راوړله کاسې راغلی دلته واسه راغلی کوړن روټنه دې هوټل ته مخکې چېرته کبابو له راغلی که پس چانس دی او ریګولر راغلی ولې راځئ دلته څه سپیشلیټي ده څه مساله ده څه وجه بس کباب یې خري ذایقه برابر را هغه وجه نه او د ریټ حوالې سره څه وایي نور په نسبت باندې ارزان کوم چې زمونږ کتونکي لیدونکي دی هغې ته څه پیغام ورکړي دا پیغام دی چې تاسو ته دې بازار ته راځئ دلته هوټل راځئ نو په نسبت تاسو ته ارزان شي ډېره مننه کو دلته نور سپینګیري دي مشران دي ځوانان هم دي هغې هم ناست دي دلته کې کباب چې دي نو خوري د آل اخوان هوټل اینډ سپیشل چپلی کباب هغې دکان کې موجود دی یو ملګری دی د هغې څه خبرې اترې کوو بایجانه په خیر رالی ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه یې زه چې ډېر ملګری یم او تاسو په خدای یقین وکړئ دا کسان چې راکم ملګري راسره دي دیو ته ما وویل چې بھائی په دې ځای کې یو هوټل دی 3 هوټلې دي چې کوم د منځ هوټل دی په دې ګورګورۍ چوک کې همدې له وضو زه د باندې کباب خورم او دا تاسو وایي نه او بیا به تاسو ټیسټ وګورئ که تاسو پیل کړو زه دې مبارک که پاسه کړو بیا ماته وایي خو ماشاءالله د اوسه پورې په دې کبابو کې د دې کبابو تاسو صفت کوئ ستاسو رشته دار خو دا دکانداران نه دي یا کمیشن خو نه درکوي نه ایس هغه هم نه دي صرف دونه پیژنم چې یاره د دې یاره یو کس نیم پکې پیژنم نور والله چې ماته پته نه دي دا نه پیژنم د دې د کبابو سپیشلیټي څه ده لکه ولې تاسو خوښوئ دا اهم شی دا ده چې دیو نن سبا څوک قیمت نه استعمالوي ټول هغه ټماټر او خوا دې خوا استعمالوي او دیو اوریجنل ټول قیمت استعمالوي په دې وجه باندې دا مشهور دي ګرانو کتونکو یو بل دلته کې ملګری و چې د هغې خبرې هم تاسو واورېدې د هغې سره یو سپینګیری باباجي هم ناست دی او دی وایي چې دا ما به فرمایش راوستلی دی چې دا سپیشلیټي ټیک نه وه ستاسو خوښه نه شوه بیا زه ذمهوار نو تاسو څه وایي دا هم خوښ شو که نه واقعي ډېر مزدار دي او موږ ټول کتونکو او لیدونکو ته دا یو پیغام ورکوو چې چېرته هم هغه راځي نو د کباب مزدي وایي ډېره مننه مزدي وایي او رنګزیب بابو د پنجوس دا زموږ نایب ناظم دی د پی ټي آی او د ده فرمایش باندې موږ دلته کې رالو نو واقعي چې په کبابو کې څه کمی نشته ګرانو کتونکو د هوټل د مالک خبرې دلته چې کوم کارنده دي د هغې خبرې دغه خبرې تاسو واورېدلې فیصله چې ده نو اوس په تاسو پرېږدو چې آیا دا کباب تاسو خوښوئ او که نه زموږ هڅه دغه وه چې تاسو ته دا پیغام در ورسوه دا کوم سپیشلیټي چې ده هغه هم د خلکو په خوله باندې هغې خبره چې ده تاسو ته ورسوله ډېره مننه